سورہ سواد آیت نمبر 21 یولسم رکو درشتم سپارہ آیت نمبر 20 یولسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 39 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط صدق الله العظيم. سورة سواد آیت نمبر 20 یولسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 39. دا نننے سبق دا حضرت داود علیہ السلام متعلق دی. حضرت داود علیہ السلام تا اللہ تعالی دری صفتون ډیر زیات امتیازی ورکړیو. نمبر 1 دا داود علیہ السلام आवाज ډیر زیات خستو. ما قبل درس کې مونږ دا ویلو چې کله به ذکر کولو نو مارغانو به مسره ذکر کولو. دا داود علیہ السلام صفتو. دویم دا چې د داود علیہ السلام صفت وت الله دا ورکړو چې فیصله به خسته کوله. فیصله دا د الله د طرف یو نعمت وی چې انسان په خستان داس کې کوي. او دلته چې کوم دی د داود علیہ السلام هغه طرف ته هم اشاره ده وفصل الخطاب. نو فیصله به ډېر مزیدار کول، خلکو به ته فیصله وروړلې. داود علیہ السلام په دې اخرنه آیات کې فاستغفر ربه وخر راکعا واناب ډاري کې سجده کړې ده او الله نه چې کوم دی معافي غوښتلې ده. اوس د داود علیہ السلام نه لغزش شویو. لغزش څه ویل کیږي؟ لغزش ویل کیږي انبیاء کرامو نه ګناه نه کیږي. دا به ذهن کې یاد ساتو. د پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي. البته به حیثیت انسان د پیغمبر نه کم دی خطا کیږي، خطا ته نه کیږي. نو دلته د داود علیہ السلام نه یو خطا شوی دا. هغه خطا طرف ته الله رب العزت داغي ذکر کوي، خو هغه خطا چې کم دی دلته ذکر نه ده. په قران کې هغه ذکر کړی نه ده چې خطا ته نس شوی دا. نو دی کې چې کم دی یو د بایبل دا یو کتاب دی، پاغي کې چې کم دی یو واقعي ذکر ده، خو هغه چې کم دی منګړت ده. منګړت دی ویل کیږي چې دا دی يهوديانو چې کم دی د خپل د ځان دی لیکلې ده، دته چې کم دی منګړت ویل کیږي. او هغه دادا او هغه ذکر کول هم داسې مناسب نه دي. خو به هر حال دلته اکثر ملګری ناس یغي تفصیل متعلق بیا عرض کوي. بایبل کې یو واقعه دا لیکل شوی ده چې نعوذ بالله من ذلک د حضرت داود علیہ السلام په زمانه کې یو خزوا اغي سره چې کم دی د داود علیہ السلام سره زنا شوی ده. نعوذ بالله من ذلک. دا د پیغمبر د شان بالکل مناسب نه دي. یو دویمه واقعه په کې ذکر ده، هغه دا چې د داود علیہ السلام په زمانه کې دا خبره جایز و چې د یو سړي به واده به شوی او نکاح به شوی و او بل سړی به را پاسېدلو. دې سړي ته ویل چې دا ستا د ښځه زما خوښه ده. نو که دې سړي غوښتل ښځه به طلاق ورکړو، دې بل سړي به سره نکاح وکړه. او خود چې کم دې په رضا نو یره ویزه چې کم دې خپل ښځه له طلاق نشم ورکولې. زمونږ شریعت کې خدا دې کنه چې کله خاوند مرشي یا ښځه له طلاق ورکړي، هغه نه پس چې کم دې بیا نکاح کیږي. هغه په شریعت کې دا روا و چې د ژوندۍ سړی ښځه ته چا ویل یاره ته زما خوښه
نو خاوند واغې له طلاق ورکو هغې سره به نکاح وتړله او که د خاوند به مرضي نه وه طلاق به نه ورکولو نو یا یو سړی د هغه ښځه وي ډېره ښایسته وه وي داود علیه السلام ورته وویل چې ستا دا ښځه زما خوښه ده نو هغه ورته ویل چې یاره ستا خوښه ده خو زه طلاق نه ورکوم نو دا چې کوم دی د هغه په شریعت کې روا خبره وه خو د پیغمبر د شان مناسب نه وه نو الله رب العزت چې کله دا خبره وکړه الله ول تنبیه ورکړه چې دا کار دې ټیک نه دی نو اخره کې الله فرمایي چې فاستغفر ربه وخر راکیا بس چې کله وته الله وی چې دا کار دې ټیک نه دی بس هغه ډایرکټ د الله نه معافي وغوښتله الله ما معاف کا آینده وداسې نه کوم نو دویم روایت پکې دا دی او دریم روایت پدې کې دا دی حضرت سرفراز خان صفدر صاحب هغه لیکلي دي دا لکه پدې باندې ځان پوهه کو د داود علیه السلام 24 غنټې روټین دا د عبادتو څنګه د عبادتو لکه داسې چې کوم دی په کور کې زنانه وي هغې ته ټیمونه تقسیم کړو چې نیمه ګنټه عبادت به ته کې هغې نه پس به ته د کور کار کې هغې نه پس به د بلې بیبي د کور کار کوي عبادت به کوي نو داسې چې کوم دی دا ټولې زنانه جنکې الکان دی چې کوم دی مصروفه کړي خبره باندې تاسو پوه شوئ که نه نو دا یو ځل د ځان نه ډېر متاثره دا شو چې زه چې کوم دی 24 غنټې عبادت کومه نو چې څنګه دا تاثر زړه کې راغللو نو الله په دې تاثر باندې لږ خفه شو چې دا خو تا ما ته عبادت ټایم را کړی دی او دا خو زما تا باندې فضل دی که بنده سره د الله فضل نی نو انسان عبادت نشي کولی نو داسې چل وشولو داود علیه السلام په کور کې ناستو یو دوه کسانو چې کوم دی په دیوال باندې رو دانګل هغه ټایم کې غټې قلاګانې وي د داود علیه السلام د کور نه بهر څوکیداران هم ناستو چې دوه کسانو رو دانګل ډېر زیات حیران شو دنه بالکل عبادت هیر شولو او دوه کسان ورته کېناستل وي صیب داسې چل دی وي دا زما ورور دی او ویده سره چې کم دی یو کم سل ګړي دي 99 او وی ما سره یو ګړه ده او وی دی ما ته وی چې دا یو ګړه ما ته راکا نو لہذا زمونږ په منځ کې به ته فیصله کې ګوره بس په دغه فیصله کې انتهایی ډیر وخت تیر شولو نو داود علیه السلام ته پته ولګېده چې ګوره څونه قیمتي وخت زما د عبادت او اسې فضول هغه کې تیر شولو او پته وته لګیدا چې دا کسان چې کم دي دا زما د امتحان د پاره راغلی وو او چې څنګه دا کسان پاسه نو الله ته سجده ولا بولا چې الله آینده بداسي د ځان لا متاثر کیږي معنا نو دې کې چې کم دي امت ته تعلیم دی چې ګوره پیغمبر هم چې کلم د ځان نه معمولی متاثر شوی دی الله په د خفغان اظهار کړی دی او پیغمبر کې بیا صفت سونه غټ صفت دی چې الله وته تنبیه کړی دا نو دا سینې دی کړی یره زه خو پیغمبر یم که الله نه معافي غواړم نو زما حیثیت تو ګره نو ډایرکټ سجده کړی دا نو دې کې چې کم دی بنده ته د دوه خبرو تعلیم دی یو بنده د خپل د نیک عمل نه متاثر کیږي نه نیک عمل دی وکړو نتیجه په الله پرېږدي الله دغه می وسته الله دا په خپل دربار کې قبول کا او زه اسم نیما او دویم چې کله بنده نه ګناه وشي خطا وشي نو دی به کم دی د خپل نیک اعمال ته نه ګوري چې ما خو ډېر نیک عمل دي زولې توبه وباسم دی به ډاري کې سو وباسي توبه وباسي نو پدې کې دا مین خبرې دي الله دې په موږ ته توفیق د عمل را نصیب کړي وشددنا ملکه او مونږه مضبوطه کړي وا ملکه د داود علیه السلام بچای و اتیناه الحکمت او مونږه ورکړي و داود علیه السلام ته حکمت وفصل الخطاب او فیصله کول د خبره وهل اتاك نبأ الخصم او آیا راغلی دیتا ته خبره د جګړه کوونکو اذ تصور المحراب هر کله چې هغه په یو دیوال راوړیدل المحراب جمعه ته نو دی پیغمبرانو به کوم دی په کور کې ځان ته د عبادت د لپاره یو محراب جوړ کړو او هغه محراب کې به کوم دی عبادت کولو د دې محراب چې کوم دی ته محراب ویل کیږي د دې محراب خپل معنی او مطلب دا د شیطان کې سات جګړنا نو دا امام هم چې کله جمع ته ودرېږي نو موږ وی دا زمونږ امام دی دا امام د ټولو مقتدیانو
د طرفه د امام سره جنگ کوي د شیطان سره جنگ کوي د څه خبرې جنگ کوي امام وی الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه وی د الله د پاره دي شیطان وی دا خبره در سره نه منم دی وی الرحمن الرحیم کوي زما رب رحمان او رحیم دی مالک یوم الدین دا چې کوم دی په دې محراب کې د امام او د شیطان جنگ رواني نو ځکه د محراب ته ویل کیږي شیطان کے ساتھ جګړنے کی جگہ نو دلته کوم دی محراب ته استعمال شوی د خپل معنا او مطلب دا دی اذ دخلوا على داوود ارکل چې هغه د نن راغل داوود علیه السلام ته ففزع منهم نو داوود علیه السلام د دین او یریدلو قالوا ندی لا تخف ما یریگا خصمان دو جګړه والا یو بغا بعضنا على بعض چې زیاتی وکړلو زمونږ نه یو علی بعض په بل باندې فاحکم بیننا نو ته فیصله وکړه زمونږ په منځ کې بالحق په انصاف سره ولا تشتت او بانصافي مکوا وهدنا الى سواء الصراط ومونږ ته اوخیا سملارا ان هذا اخي بشک دا زمارور دی له 99 نعجه او د سره یو کم سل ګډی دی ولی نعجه واحده او ما سره ګډه دی یو فقال پس دې ویل اکفلنیها اغمات اسبارا وعزنی فی الخطاب او وسختی وکړه د پما په خبره کولو کې وقال نو داود علیه السلام وی لقد ظلم بسؤال نعجتك دا ظلم وکړو پتا پغستلو نعجتك دستا د غړي الی نعاجه تخپلو غړو د پاره وان كثيرا من الخلطاء او بشک ډیر شریکان لا يبغي ظلم کوي بعضهم على بعض فیوبل باندې الا الذين امنوا مگر هغه خلق چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او عمل وکړلو نیک وقليل ما هم او لد داس خلق وظن داوود او خیال وکړلو داوود علیه السلام انما فتناه چې مونږه آزمائش وکړو په فاستغفر ربه پس داود علیہ السلام معافی غستله د خپل ربنا وخر راکیا او پریوتلو پرکو کې وانا رجوع وکړه واخر الدعوان الحمد لله رب